بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. باقي سبق کې مونږه د کتاب الله تعریف کو د کتاب الله تعریف مونږ څنګه کړو؟ څه تعریف ده؟ القرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة وهو اسم للنظم والمعنى جميعا. چې دا قرآن مجید صرف د نظم نوم دی، صرف د المعنا نوم دی، که د نظم او د معنا دواړو نوم دی. دا وشوله. بیا ویل چې دا کتاب الله نظم او د معنا دواړو نوم دی. نه د دې شل قسمونه دي چې په څلور تقسیمات دي. دا څلور تقسیمات دي. پرون اولنی تقسیم د وضع په اعتبار سره چې لفظ بیا د یو معنا لپاره وضع شي یا پر دوه معنو د ډېرو معنو لپاره. که یو معنا باندې دلالت کوو نو یا پکې نور افراد شامل یا به نه شامل. که یو فرد باندې دلالت کوو نور افراد پکې نو خاص دی، او که نور افراد سره وجو عام دی. او که ډېرو معنو لپاره وضع شي نو په ډېرو معنو کې به یو معنی ته ترجیح ورکړل شي یا به نه. که ورکړل شي وجو مول دی او که نه وجو ته دغه دی مشترک دی. اوس نن سبق کې د دغه نظم د کم نظم یعنی دغه نظم چې پرون موږ کم تقسیم کړو نظم داله علی المعنى، یعنی هغه نظم چې په معنا باندې دلالت کوونکی وي دا غي دویم تقسیم دی. لکه څنګه چې پرونه تقسیم دا د وضع په اعتبار سره د لغت او د ماده په اعتبار سره دغه شانتي د نننه تقسیم د ظهور او د خفا په اعتبار سره دی. د څه په اعتبار سره دی؟ لکه د دې یو څه مختلف اعتبارات دي. لکه ته لکه اسم په دوه قسمه له مذکر او مؤنث، به اسم په دوه قسمه له معرفه او نکره، به اسم په درې قسمه له واحد تثنیه جمع، به اسم په دوه قسمه له معرب او مبني. ته یو اسم د وشل زید کو په کله چې دوه زید کله چې درې زید نو موږ وایو چې رورې اعتبارات مختلف دي. د اعراب او د بنا په اعتبار سره دوه قسمونه دي، معرب مبني. د تذکیر تانیث په اعتبار سره دوه قسمونه دي، مذکر مؤنث. د تعدد په اعتبار سره درې قسمونه دي، واحد تثنیه جمع. نو دغه شان دي د کتاب الله څلور تقسیمات دي، خو دا څلور تقسیمات په مختلف اعتبارات سره دي. لکه برمغه کتاب الله په څلور قسمه ده. نو کتاب الله په څه اعتبار سره په څلور قسمه ده؟ د وضع په اعتبار سره په څو قسمه ده؟ څلور قسمه ده. نن موږ وایو چې کتاب الله یعنی نظم داله علی المعنى دا په څلور قسمه ده په اعتبار د ظهور او د خفا سره. په اعتبار د ظهور او د خفا سره مطلب دا دی چې یو لفظ دا معنا د دین ظاهره ده. نو معنا د دین څنګه ظاهره ده؟ دا لفظ د دې لپاره راوړل شوی او کړه دا راوړل شوی او دا احتمال د تعویل لري او کله لري او کدا خفی ده. نو دا خفا به د صغیر وجه نه راغله، کدا معنا د دې په معنی کې خفا ده نو دې کې د خفا د څه د وجه نه راغله، په دې کې د خفا د صغیر وجه نه راغله، کله صغیر نه علاوه به د بل څه د وجه نه راغله. نو د دې اعتبار سره دا دویم تقسیم دی. نو لفظ د ظهور معنا په اعتبار سره په څلور قسمه باندې په څو قسمه ده؟ په څلور. یو ته لګي کې ظاهر، نص، مفسر، محکم. ظاهر، نص، مفسر، محکم. ظاهر، نص، مفسر او محکم. په دې څلورو کې وجه د حصر ده چې دا کلام دا به د دې معنی چې ظاهر وي، معنی څه وي؟ ظاهر وي. یا به معنی ظاهر یا معنی خفي. نو که معنی ظاهر وا نو بیا به دوه حال نه خالی نه وي، یا به احتمال د تأویل لري او یا به نه لري. احتمال د تأویل به که احتمال د تأویل نه لرو، که احتمال د تأویل لرو، که احتمال د تأویل لرو نو بیا به د دوه حال نه خالی نه وي. یا به د دې د معنا صرف د لفظ په اعتبار سره ظاهر وي، یعنی دا لفظ بل دې لپاره راوړل شوی نه دی، معنا لپاره راوړل شوی نه، او بس د دې صيغې نه بعد د لفظ د بدغه معنا مونږ ته پته لګي. نو کدا لفظ د دغه نصیب مونږ ته ډایرکټ پته لګیدله نو دې ته ویلېږي ظاهر. اگر یې صيغې نه پته لګیدله خدا لفظ د دغه معنا د لپاره راوړل شوی دی نو بیا ورته ویلېږي نص. پوه شو مې معنی؟ بیا ورته څه ویلېږي؟ نص. او که چرته احتمال د تأویل نه لرو نو بیا به د دوه حال نه خالی نه، یا به نسخ قبول کړی یا به نه قبول کړی. که نسخ قبول کړو جو مفسر دی، او که نسخ نه قبول کړو جو سره محکم دی. نو د ظهور معنا په اعتبار سره د لفظ څو قسمونه دي؟ څلور. ها چې معنی ظاهر وي نو الاول موږ وایو چې لفظ یا به معنی ظاهر یا معنا پټ وي. که معنی ظاهر وا جو بیا څو قسمونه دي؟
یا به احتمال د تاویل لري یا به احتمال د تاویل نو موږ احتمال د تاویل لري احتمال د تاویل لري که احتمال د تاویل لرونو بیا به فوق حال خالی نه یا به دا معنا ظاهر وي صرف په صيغه سره یعنی د ظهور معنا به موږ صرف په صيغه سره پته لګي او یا به صرف په صيغه سره موږ پته نه لګي بلکې دا لفظ بداغي د پاره راوړل شي نو که صرف د صيغه په اعتبار سره د دې پته لګیدل نو دا ظاهر دی او که د صيغه په اعتبار سره پته لګیدل خو دا لفظ داغي د پاره راوړل شوی دی داغي د پاره راوړل شوی دی ناغي ته ویلېږي نس او که احتمال د تاویل نه لرو نو بیا به د دوه حال نه خالی نه وي یا به نه قبول کړی وي یا به نه کنه سره قبول کړو چې مفسر دی او کنه قبول کړو چې بیا سره محکم دی او کله بس خفي و معنی د دې سوا خفا بګي وا او معنی پټه وا نو بیا به د دوه حال نه خالی نه وي یا به د خفا بګي د یو عارض د وجه نه وي او یا به بګي د خفا چې نه دا به د صيغه د وجه نه وي کدا خفا بګي دا غیر عارض دوجه نه د صيغه دوجه نه نو بلکې د بل څه عارض دوجه نه پکې خفا وا نو دې د خفي ویلې کی څور دوی خفي ورته ویلې کی څور دوی خفي او کچرتا دا ما خفا معنی پکې په معنی کې خفا وا د صيغه دوجه نه په معنی کې خفا وا د څه دوجه نه د صيغه دوجه نه نو بیا ورته حال خالی نه وي یا ور دې ادراک په تعامل سره کیږي یا بینه کیږي که ادراک په تعامل سره کېدو جو مشکل دی او که ادراک په تعامل سره نه کېدو نو بیا به د حال نه خالی نه یا به متکلم د طرف نه امید کېدې شي چې دې وضاحت وکړي آیا بني کله متکلم د طرف نه امید د بیان کېدې شو نو دې ته ویل کېږي مجمل او کنه شو کېده نو بیا ورته ویل کېږي متشابه نو دا سلور قسمونه د ظهور په معنا په اعتبار سره شول او سلور چې د څه په اعتبار سره شول د خفای معنا وځلګه ته چې دا خو د نور کې د سلور ذکر غل کې د اته ذکر غل نو الګي دا خاص او عام دی یو بل الټول او د یو بل مقابلو مشترک او مؤول دی بل مقابلو دل کې دا نص او ظاهر نص مفسر محکم دا د یو بل مقابل نه دی د یو بل مقابله نه دی بلکې هر ادنا په اعلی کې مندلګي چې کلمه محکم وا دا به مفسر هم دا به ظاهر هم دا به نص هم که کلمه نص وا نو دا به ظاهر هم دا به نص هم پوه شو بلی معنی نو دا سلور دیو بل مقابل نو نه دی و نه د دې سلور مقابله ذکر کړل چې د ظاهر په مقابله کې خفي دی او د نص په مقابله کې مشکل دی او د مفسر په مقابله کې مجمل دی او د محکم په مقابله کې سره اوس ورته وګورئ والثاني في وجوه البيان بذلك النظم او دویم تقسیم په طریقو وجوه پرونه له وجوه طریقې دوی په وجوه دا وجوه د بیان طریقې د بیان بذلك النظم په دغه نظم سره وای پوره تفصیلات وای التقسيم الثاني دویم تقسیم في طرق ظهور المعنى وخفائه دا په اعتبار د ظهور د معنا او د خفا د معنا سره دی یعنی د لفظ نه د معنا پته لګي نه لفظ په خپل معنا کې ظاهر دی او که خفي دی یعنی د لفظ نه خپل معنا دا ظاهريږي یا په دای کې د خفا د بګي بذلك النظم المذكور دغه نظم کوم چې ذکر کړل شوی دی په تقسیم اول کې یعنی خاص او عام کې دغه نظم د مطلب سره نظم داله علی المعنى نظم داله علی المعنى یعنی هغه نظم چې دلالت کوي په سمانه ای کیف یظهر المعنى من النظم یعنی د نظم نه بل معنی څنګه معلومیږي مسوقا او غیر مسوق چې دا کلام د دې لپاره راوړل شوی یا نه راوړل شوی چلاول شوی یا نه چلاول شوی محتملا للتاويل او لا او احتمال د تاویل لري او کنه لري وكيف يخفى المعنى من اللفظ او د لفظ نه معنی څنګه پټه ده خفا به څنګه ده خفاء سهلا او كاملا یا خدا خفاء اسانه ده او یا خفاء سره کامله ده مکمله ده وهي اربعه او د دې سلور قسمونه دي ايضا دغه رنګ الظاهر والنص والمفسر والمحكم ظاهر نص مفسر محكم وس وجد عذر وي لانه ان ظهر معناه كلفظ د چې معنی دا غي ظاهر وا کلفظ د چې معنی دا غي سوا نو خالی بنئ د سو حالنا واما ان يحتمل التاويل او لا یا به احتمال د تاویل لري او یا به معنی یا به احتمال د معنی ما نه لري لا ما احتمال د تاویل بنه لري فان كان ظهور معناه پس کچرتوی ظاهر دل معنی لري بمجرد صيغه صرف پس غي سرا فهو ظاهر دا ظاهر دی یعنی دیو کلمې معنا مونږ ته ظاهر وا دیو نفس معنا مونږ ته ظاهر وا صرف د دې صيغه د وجنه نو دا ظاهر دی والا مطلب دا دی چې لفظ
منګه د دې معنی موږ ته لفظ د هم واضح کیدا خو د دې لپاره د لفظ راوړل شوی هم دی د دې معنی لپاره د لفظ راوړل شوی هم دی نو فون صدا بیا نسته نو دې څه خبر شوې چې لفظ کله معنی ظاهر وي نو دا به دوه حال خالی نه وي یا به احتمال د تعویل لري یا بنه لري که احتمال د تعویل لرو نو بیا به دوه حال خالی نه وي یا به د لفظ د دغه معنی لپاره راوړل شوی یا به د لفظ د دې معنی لپاره نه راوړل شوی خو صرف د دې صيغې نه به پته لګي صرف د صيغې نه به پته لګي نو که صرف د صيغې نه پته لګیدل دا سره ظاهر دی او که د صيغې نه پته لګیدل خو د لفظ داغي د پاره راوړل شوی نو بیا به صحیح والا فونس وان لم يحتمله او که احتمال د تعویل نه لرو فان قبل النسخ نو که یا نسخ قبل یا نه قبل کنسخ قبل وجه فهو المفسر ده والا او کنسخ نه قبل وجه بیا سره محکم ده پوانه شوي کنه تاسو نو څنګه وجه د اثر څنګه شول یو ملګری وای ماته چې ماته پته وي تاسو یا چو ها وای شرمېږي یریږي مو ها د لفظ معنی لري یا بنه لري جی ماشاءالله دې لفظ چې دا معنی موږ اخلو نو دا به یاد دې لفظ نه ډایرکټ پته لګي دې څنګه نه او یا به دا لفظ دې لپاره ٹھیک ته ماشاءالله او که احتمال د تعویل نه لرو نو یا به نسخ قبول کړی نو ګوره ما ته وګوره سلور قسمونه شول کنه ظاهر نص مفسر محکم نو دا ادنان اعلی ته دي په ظاهر کې ظهور لګوي په نص کې د ظاهر نه سی وای او په مفسر کې داغه نه سی وای او په محکم کې د ټولو نه سی وای او په دې کې هر ادنا په اعلی کې مندل کېږي لکه چې یو ټکی محکمو نو مفسر هم نصب هم او ظاهر با چې نصب او ظاهر با هم وي چې مفسرون نصب هم یو ظاهر هم پوه شوي فهذه الاقسام كلها بعضها اولى من بعض واذا اقسام چې دي کنه په دې کې هر یو بعض لري اولاد له بعضونه فيوجد الادنى في الاعلى ومندلګي کې ادنى په اعلى کې ولا تباين بينها او د دې په منځ کې تباين نشته فرق پکې نشته وانما التباين بحسب الاعتبار په دې کې تباين اعتباري دی اعتباري دا معنی چې په ظاهر کې دا ظهور کم دی په نص کې د ظاهر نه سیواله او د مفسر نه کم دی په مفسر کې د دوه نه سیواله دی نه کم دی او په محکم کې د ټولو نه سیواله بخلاف الخاص مع العام والمشترك بخلاف د خاص عام مشترک نه چې یو کلمه خاص وو ناغه عام کې دی شي او چې یو کلمه عام او خاص کې دی شي ناغه د یو بل مقابل وو او دا د یو بل مقابله فإنها متقابلة بنفسها ويغاد يوم المتقابل فلهذا لم يذكر المقابل في التقسيم الأول د دې وجه په تقسیم اول کې دغه مقابلات نو ذکر کړي وذكر في الثاني فقط او په دویم تقسیم کې سیم ذکر کړي دي نو فقال فرمای ولهذه الاربعه اربعه تقابلها د دې څلور قسمونو د پاره نور څلور قسمونه دي چې هغه د مقابل وي چې د دې سری لهذه الاقسام الاربعه د دې څلور قسمونو د پاره چې د ظهور دي اقسام اربعه اخرى نور څلور قسمونه دي تقابلها في الخفاء چې د مقابل دي په خفاء کې فكما ان في الاول بعضها اولى من بعض في ظهور لکه څنګه چې په او مخکې تقسیم کې بعض د بعض اولاد په ظهور کې كذلك في المقابل دا په مقابل کې بعض دین اولاد د بعض په خفاء کې فيوجد الادنى في الاعلى نو بری کې دي سری خفي مشکل مجمل متشابه نو چې کوم متشابه دی پای کې د درې وانه وي او کوم چې متشابه دی پای کې د درې کوم چې مجمل دی پای کې بدات وي په خفي کې لګه خفا ده په مشکل کې راغې نه ډیره خفا ده او په مجمل کې راغې نه ډیره او په متشابه کې د ټولو ډیره وس وجه دا سر بدی کوی لانه ان خفيه معنی نو موږ وې لفظ کچا د معنی نه ظاهر وا نو څلور قسمونه دي او که معنی خفي وا جدا څلور قسمونه دي نه که معنی خفي وا فاما ان يكون خفاء لعارض غیر صيغه یا بلید د خفا د عارض وجنه غو عارض به صيغه نه وي نو دا خفي ده او لنفس صيغه یا به دغه چې دا په دې کې عارض چې دا په کې سوي صيغه بي یا په کې سوي صيغه بي یا به صيغه نوي نو وای فإن امكن ادراكه بالتامل کچرتا د دې خفات نن دا نفس صيغه د وجنه نو بیا د حمل خالي نه یا به ادراک د دې ممکن په تامل سره
تعامل په سوچ او فکر سره نو دا مشکل دی او کله دی ادراک ممکن نو په تعامل سره نو بیا به د حل خالی نه وي فان كان البيان مرجوا من جانب المتكلم کله دی بیان د متکلم د طرف د امید کړي شو چې د دې وضاحت په وشي دا مجمل دی او کله هغه طرف نه دی امکان نه چې دا ول متشابه دا متشابه دی لکه پوه شوي و دې نه بل خبره کوي چې دا تقسیم ثانی او تقسیم رابع دا د کلام قسمونه دي د کلام سره تعلق ته او د اولنی او دریم قسم تعلق د کلمې سره ده لفظ خټول له ک کلمه ده او ک کلام ده او د لفظ قسم ده کنه ها خو دا دویم تقسیم او څلورم تقسیم د دې تعلق د کلام سره ده او د اولنی او د دریم تعلق د سره ده د کلمې سره ده ځکه اولنی تقسیم د وضع په اعتبار سره ده او وضع د کلمې کېږي د کلام نه کېږي دریم تقسیم د استعمال په اعتبار سره ده او استعمال د کلمې کېږي د کلام نه کېږي او دا دویم تقسیم او دا څلورم تقسیم نو په دویم تقسیم کې او په مراد ظاهرېدل لپاره دی د مراد ظاهرېدل لپاره او څلورم تقسیم پاغي باندې د وقوف د پاره دی پاغي باندې پیجندلو او دا پیجندل او ظاهرېدل دا د کلام کېږي د کلمې نه کېږي لکه په کلمه کې صرف مسند وي یا صرف مسند وي او په کلام کې مسند مسند لوي دواړه وي وهذا التقسيم او دا دویم تقسیم والتقسيم الرابع وكذا التقسيم الرابع او دا څلورم تقسیم يتعلق بالكلام دا متعلق دی په کلام سره ځکه په دویم تقسیم سره ظهور د مراد باندې راځي مراد په ظاهريږي او په څلورم تقسیم باندې په مراد باندې خبرداري ورکول کېږي په مراد باندې خبرداري مراد یعنی کوم چې زموږ مطلب دی او دا مراد نه مگر سوي کلام كما ان التقسيم الاول والثالث لك څنګه چې تقسیم اول او ثالث تعلق د سره ده د کلمې سره ولې دا غي تعلق د کلمې سره ده تقسیم اول کې وضع کېږي وضع د وی کلمې کې د ډیرو نه کېږي او په تقسیم ثالث کې استعمال وي او استعمال هم د وی طریقې سره یوي سره یلکه پوه شو به معنی او د دویم تعلق د دویم چې نه دا ظهور المراد باندې دلالت کوي او دا بل تقسیم رابع چې نه دا په وقوف علی المراد باندې دلالت کوي او مراد د کلمې نه مراد کلمه نه بلکې سوي کلام پوه شوي چلو بھائی دا یاد کړئ ښه